بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 5 دی. نن به ان شاء الله موږ د مرکب تعریف او تقسیم وایو. د مرکب تعریف به وایو او تقسیم به وایو. د دې نه مخکې درس کې موږ لفظ مستعمل زده کو. لفظ مستعمل د لفظ تعریف مو کو چې یاره لفظ په لغت کې څه ته وایي، بیا اصطلاح کې څه ته وایي، بیا هم لفظ مستعمل وي یعنی استعمالېدو والا لفظ. په عربی کې چې کوم لفظ استعمالیږي یعنی معنی والا لفظ ته لفظ مستعمل هم وایي، لفظ موضوع ورته وایي. بیا ما تاسو ته وایي چې د لفظ بیا دوه قسمونه دي. دا لفظ به یا مفرد وي یا به مرکب وي. نو مفرد ته چې دی که نه دی لفظ مفرد ته، لفظ مستعمل مفرد ته بیا کلمه هم وایي. او د کلمې درې قسمونه دي، اسم، فعل او حرف. ټیک شو دي. اوس بیا دا دلته کې اول نقشه جوړو، پرون هم جوړه کړې وه. لفظ مستعمل د لفظ دوه قسمونه دي. دا لفظ چې دی که نه د دوه قسمونه دي. د دې لفظ دوه قسمونه دي. یو ته وایي لفظ مستعمل. لفظ مستعمل د دې معنی ده د لفظ مستعمل معنی ده معنی والا لفظ، معنی والا لفظ. ٹھیک شو. او یو ته وایي لفظ مهمل. لفظ مهمل د لفظ مهمل معنی ده یعنی بے معنی لفظ، بے معنی چې معنی نه وي، بے معنی لفظ، بے معنی لفظ یعنی معنی والا لفظ ته لفظ مستعمل وایي. او بغیر معنی والا لفظ چې معنی نه وي، لکه قلم دی نو د معنی شته چې د شیز ته قلم وایي. دا چې کوم لاس کې دی او لیکل په بورډ کو د ته قلم وایي. او ملم مونږ وایو یاره قلم ملم، کتاب میتاب. نو د قلم معنی شته، د ملم معنی نشته. د کتاب معنی شته، د میتاب معنی نشته. بورډ موډ، د بورډ معنی شته، د موډ معنی نشته. نو د موډ ته لفظ مستعمل وایي، میتاب ته لفظ مستعمل وایي، دا لفظ مهمل وایي. مهمل لفظ مهمل یعنی بے معنی لفظ ته وایي، بے معنی چې معنی نه وي هغه ته لفظ مهمل وایي. نو په عربی کې لفظ مهمل نه استعمالیږي، په عربی کې به همیشه لفظ مستعمل استعمالیږي. د لفظ مستعمل ته یو بل نوم هم وایي، هغه ته لفظ موضوع وایي. موضوع بیا د لفظ مستعمل نه دی. لفظ مستعمل د بیا مزید دوه قسمونه دي. یو ته وایي مفرد، ٹھیک شو، او یو ته وایي مرکب. مرکب نو مفرد څه ته وایي؟ لفظ مستعمل مفرد. لفظ مستعمل مفرد څه ته وایي؟ لفظ مستعمل مفرد وایي چې لفظ هم یو وي، معنی هم یو وي. لکه لفظ مفرد ما تاسو ته وایي رجلون. رجلون معنی ده یو سړی، رجلون معنی ده یو سړی. دغه شان فرسون، فرسون معنی ده یو اس. نو لفظ هم یو دی، معنی هم یو ده. قلم معنی ده قلم، یو قلم. کتاب معنی ده یو کتاب. نو دې ته لفظ مستعمل مفرد وایي. لفظ مستعمل مفرد وایي، مفرد. یا لفظ موضوع مفرد. لفظ مستعمل مفرد هم ورته ویلی شي، لفظ موضوع مفرد هم ورته ویلی شي. دویم دی لفظ مرکب. ښه جي، دا لفظ مفرد چې دی که نه د بل نوم دی کلمه. کلمه او بیا د کلمې درې قسمونه دي. د کلمې بیا درې قسمونه دي. یو ته وایي اسم، یو ته وایي فعل او یو ته وایي حرف. ټیک شو. امید دی په دې نقشه به تاسو پرون پوه شوي یئ. بیا موږ د لفظ مستعمل مفرد خو هم ټول وویلو پرون سبق کې، په دې نه مخکې سبق کې. او لفظ مستعمل دا دویم قسم چې دی که نه، ګوره ما تاسو وي لفظ مستعمل دوه قسمونه دي، یا به دا مفرد وي یا به مرکب وي. نو اوس موږ به نن انشاءالله موږ مرکب وایو. مرکب څه ته وایي؟ چې د دوو یا د زیاتو لفظونو نه جوړ شوی وي، یعنی چې د دوو یا د زیاتو لفظونو نه جوړ شوی هغې ته مرکب وایي. چې د دوو یا د زیاتو لفظونو نه جوړ شوی. لکه زه وایم ولدو 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 زیدن زیدن. نو یو دا ولد شو، یو دا زیدن شو، دوه لفظونه دي. نو دې ته اوس مرکب وایي، دې ته اوس وایي مرکب وایي. نو ولدو زیدن، ولدو زیدن. یا زه وایم والدو زیدن، والدو زیدن. ٹھیک شو. یا زه وایم بنتو زیدن، د زید لور، بنتو زیدن، بنتو زیدن، زیدن. نو ګورئ یو لفظ بنتو شو، یو زیدن شو. صحیح شو. نو ګورئ دا لفظونه دوه شو، معنی هم دوه شوې. دلته کې ګورئ فرس، رجل، قلم، کتاب، دا یو لفظ دی. نو دې ته لفظ مستعمل مفرد وایي یا لفظ موضوع مفرد ورته وایي. لفظ مستعمل مرکب څه ته وایي؟ چې لفظ هم دوه یا زیات وي او معنی هم زیاتې وي. نو ولد زیدن د زید زوی، د زید زوی. او بنت زیدن د زید لور، د زید لور. ٹھیک شو. نو اوس وګورئ
نو دې کې دا مرکب اوس دوه قسمه دی. دا مرکب چې دی که نه مرکب د بیا دوه قسمونه دي. یو ته وایي مرکب مفید، مرکب مفید، او یو ته وایي مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید. ٹھیک شو؟ د مرکب بیا دوه قسم، لفظ مستعمل یا به مفرد یا به مرکب وي. اوس د لفظ مستعمل مرکب بیا دوه قسمونه دي، یو ته مرکب مفید وي، یو ته مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید څه ته وایي؟ چې خبره پوره وي که نه هغه ته مرکب مفید وایي، چې خبره نیمګړي هغې ته مرکب غیر مفید وایي. زه وایم ولد زیدین، د زید زوی، د زید زوی. نو د زید زوی څه دی؟ اوس مونږ ته پته نشته، نو دا نیمګړې خبره ده که نه. ګوره اوس د زید زوی غټ دی، یا د زید زوی ورکوټی دی، د زید زوی ولاړ دی، د زید زوی ناست دی، د زید زوی عالم دی، د زید زوی استاد دی، د زید زوی طالب دی، نو بیا خبره پوره ده. اوس کو صرف ولد زیدین نو دا مرکب غیر مفید دی، چې نیمګړې خبرې هغې ته مرکب غیر مفید وایي. اوس د دې مرکب غیر مفید نه زه مرکب مفید جوړول غواړم، نو ته به اوس د ولد زیدین سره عالمون ولیکې، عالمون. نو اوس وګورئ ولد زیدین عالمون، د زید زوی عالم دی. نو اوس دا مرکب مفید شو. مرکب مفید څه ته وایي؟ چې خبره پکې پوره وي. مرکب غیر مفید څه ته وایي؟ چې خبره پکې نیمګړې. نو اوس دا خبره چې پوره وي که نه، دا خبره چې پوره وي مرکب مفید، نو بیا د دې دوه قسمونه دي. مرکب مفید دا بیا دا کې چې خبره پوره وي دا مرکب مفید کې نو دې به موږ ته څنګه پته لګي چې زه خبرې کوم که نه، ماته قایل وایي، قایل، یا ماته خبرې کوونکی وایي، او ته خبرې اوري نو ته سامع یې. سامع یعنی چې خبره اوریدونکی دی، او قایل معنی خبره کوونکی. نو زه خبرې کوونکی وم او ته اوریدونکی. نو که اوس زه خبره وکړم که نه او تا ته زما د خبرې نه څه خبر میلو شي، یعنی زما په خبره ته پوه شوې، خبره پوره وه او ته پې پوه شوې، نو دا بیا دې ته مرکب مفید وایي. او د دې دویم نوم، د دې مرکب مفید دویم نوم چې دی که نه، هغې ته کلام وایي، کلام هم وایي. ټیک شوه؟ د دې مرکب مفید ته کلام هم وایي، جمله ورته هم وایي، مرکب تام ورته هم وایي. ٹھیک شوه؟ مرکب تام، مرکب مفید او کلام او جمله. نو بیا د جملې دوه قسمونه دي، د جملې بیا دوه قسمونه دي. نو مونږ عام اصطلاح کې جمله ډیره استعمالیږي، جمله. ٹھیک شوه؟ د مرکب مفید ته جمله هم وایي، مرکب مفید ته جمله هم وایي. اوس د دې جملې بیا دوه قسمونه دي، یا به دا جمله خبریه وي، ٹھیک شوه، او یا به جمله انشائیه وي. ټوله دا خبره به انشاءالله نن موږ په دې عبارت کې کوو. نو اوس موږ تاسو ته په دې باندې امید دی پوه شوي یو چې د لفظ دوه قسمونه دي، یا به دا مستعمل وي یا به مهمل وي. مهمل نه استعمالیږي، هغه هم پرېښودو. نو لفظ مستعمل هم واخیستو، یعنی معنی والا لفظ. لفظ مستعمل څه ته وایي؟ معنی والا لفظ. استعمالېدو په عربۍ کې چې کوم لفظ استعمالیږي، معنی والا لفظ استعمالیږي، نو هغې ته لفظ مستعمل وایي، او یا لفظ موزوم ورته وایي. ټیک شو؟ علم النحو کې مونږ بیلی دی. نو لفظ مستعمل بیا دوه قسمه دی، یا به دا مفرد وي یا به مرکب وي. نو لفظ مفرد څه ته وایي؟ چې لفظ هم یو وي، معنی هم یو وي. دې لفظ مستعمل ته څه وایي؟ مفرد. او چې لفظ مستعمل دویم قسم څه شی دی؟ مرکب. نو دا مرکب څه ته وایي؟ چې لفظونه هم دوه یا زیات وي او معنی هم دوه یا زیاتې وي، نو هغې ته لفظ مرکب وایي. اوس دا لفظ مستعمل مفرد چې دی دته کلمه هم وایي، او د کلمې درې قسمونه دي، اسم، فعل، حرف. د دې تعریفونه پروني سبق کې کړي دي، او په علم النحو کې هم ویلي دي، بیا په علم الصرف کې هم ویلي دي. نو نن انشاءالله مونږ مرکب ووي. نو لفظ مستعمل دویم قسم مرکب دی. ٹھیک شوه؟ نو یو لفظ تم لفظ وایي او زیاتو الفاظو تم لفظ وایي. ٹھیک شوه؟ نو دا د مرکب تم لفظ وایي. نو لفظ مستعمل دویم قسم مرکب دی. نو مرکب چې دی دا به دوه قسمه، یا به مرکب مفید وي یا به مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید څه ته وایي؟ چې خبره پکې پوره وي. ٹھیک شوه؟ اوریدونکي ته د خبر یا طلب معلوم شي، د یو څیز غوښتنه. لکه خبر څه ته وایي؟ زه راته وایم د زید زوی عالم دی، د زید زوی عالم دی. نو ګورئ تا ته پته ولګېده، مخکې راته پته نه وه چې د زید زوی عالم دی.
د زید زوی عالم دی. تا ته مخکې پته نه وه، صرف درته پته وه چې یاره ښکلې ګیرې ده پټکی دی، خو دا راته پته نه وه چې عالم دی که نه دی عالم. نو اوس درته پته ولګېده، خبر درته وشو چې یاره د زید زوی خو عالم دی. نو دې کې سامع ته خبر معلوم شو. دویم طلب څه ته وایي؟ طلب چې زه تا نه یو څیز غوښتنه وکړم، زه راته وایم کتاب راکه، قلم راکه، پن راکه، ټیک شوه، یا زه راته وایم د زید مدد وکړه. نو زه تا نه د یو څیز طلب کوم، زه تا نه غوښتنه کوم چې ته دا کار وکړه، ته لیکل وکړه، ته کاپي کې لیکل وکړه، ټیک شوه، درس ولیکه. نو زه دا تا نه غوښتنه کوم، نو دې ته طلب وایي. طلب چې څه څیز درنه غوښتنه کوم دې ته طلب وایي. او چې د کوم څیز خبر درته درکړم که نه، زه درته زید عالم دی، یا زید لاړو، یا زید کېناستو، یا زید ودرېدو، یا زید مونځ وکړو، ټیک شوه، نو دا ما تاله خبر درکو، خبر، ټیک شوه. نو یا به په مرکب مفید کې خبر وي، یا به پکې طلب وي. او مرکب مفید آسان تعریف زده کا. مرکب مفید څه ته وایي؟ چې خبره پوره هغه ته مرکب مفید وایي، چې خبره نیمګړي هغه ته مرکب غیر مفید وایي. نیمګړي خبرې ته مرکب غیر مفید وایي، ټیک شوه. اوس هم دا خبرې په دې عبارت کې وایي. اما مرکب، نو باقي مرکب چې دی، مرکب لفظي یو داسې لفظ باشد دی، داسې لفظ وي، باشد معنی نه وي. اما مرکب لفظي باشد، نو باقي مرکب یو داسې لفظ وي، باقي مرکب یو داسې لفظ وي کې از دو کلمه چې د دوو کلمو نه، چې د که معنی ده چې، از معنی ده نه، دو معنی ده دوه، او کلمه معنی ده کلمو. چې نو مونږ وایو چې دوو کلمو نه، چې دوو کلمو نه، یا بیشتر معنی ده د زیاتو کلمو نه. دو کلمه معنی چې دوه کلمې، او یا بیشتر معنی چې د زیاتو کلمو نه، چې د دوه نه زیاتې وي، نو هغې ته بیا دلته کې بیشتر استعمال شي، چې د زیاتو کلمو نه حاصل شده باشد، چې حاصل شوی وي، حاصل شده باشد. مطلب دا دی چې لفظ مرکب نو دا یو داسې لفظ وي چې د دوه کلمو نه حاصل شوی وي، یا د زیاتو کلمو نه حاصل شوی وي، ټیک شوه. اما مرکب بهرحال یا باقی مرکب لفظي باشد یو داسې لفظ وي کې از دو کلمه، چې د دوه کلمو نه یا بیشتر یا د زیاتو کلمو نه حاصل شده باشد، حاصل شوی وي. شده معنی شوی، او باشد معنی وي، چې د دوه کلمو نه حاصل شوی وي، یا د زیاتو کلمو نه حاصل شوی وي، ټیک شوه. نو ما تاسو ته ووي چې لفظ مستعمل مرکب څه ته وایي؟ چې د دوو یا د زیاتو کلمو نه جوړ شوی وي، نو هغه ته لفظ مرکب وایي. اوس تا ته د مرکب تعریف کوي. د مرکب وایي مرکب بر دو گونه است. مرکب بر دو گونه است. مرکب په دوه قسمه دی. گونه دی که نه؟ گونه دا قسم ته وایي. قسم دا ما ورته معنی لیکلې ده، ټیک شوه. ها، دوه قسمه دي، صحیح شوه. مرکب بر معنی ده په، دو معنی ده دوه، گونه معنی ده قسمه، او است معنی ده دی. نو مرکب دوه قسمه دی. ما تاسو ته وویل دلته لیکلي مې دي مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب بر دو گونه است، یعنی مرکب دوه قسمونه دي، یا مرکب مفید یا مرکب غیر مفید. اول نمبر دی مرکب مفید و غیر مفید. مفید و غیر مفید. اول نمبر مفید دی، دویم نمبر غیر مفید دی، ٹھیک شوه. نو مرکب دوه قسمونه دي، اول نمبر مفید دی او دویم نمبر غیر مفید دی. نو دا غیر مفید به اوس په دې ځای پرېږدو. اوس به مونږ دې نه مرکب مفید واخلو. مرکب مفید تعریف به وکړو او د دې قسمونه به وایو، دې ته چې څه وایي هغه به وایو. نو مرکب مفید آن است. مفید هغه دی، آ معنی ده هغه، او است معنی ده دی. مرکب مفید آن است، مفید هغه دی که چو قائل، چو که معنی چې، چو معنی کله، قائل خبره کوونکې، چې کله خبره کوونکې بر آ سکوت کند. بر معنی په، آ معنی هغې، سکوت معنی را چپ خاموش، او کند معنی را کند شي، ٹھیک شوه. سکوت خاموش، چپ یا خاموش. مفید آن است. مرکب مفید هغه دی که چون قائل بر آن، چې کله خبره کوونکې په هغې سکوت کند، خاموش شي،
چې خبره کوونکی خبره وکړي او هغه خاموش شي. سامع را، سامع خبره اوریدونکی. قائل چاته وایي؟ خبره کوونکی. خبره چې زه خبرې کوم که نه، زه قایل یم، ته خبرې اوري نو ته سامع یې. سامع نو دا اوس وایي مفید هغه ته وایي، هغې ته وایي چې کله قایل خبره وکړي، خبره کوونکی خبره وکړي او بیا خاموش شي، خاموش شي، نو سامع را، نو خبره اوریدونکی تا. را معنا ده تا. خبرې خبر یا طلبې معلوم شوه ده چې سامع ته خبر یا طلب معلوم شي، معلوم شوه ده. شد به نه وایي ښه، شوه ده، معلوم شوه ده. کله چې خبره کوونکی خبره وکړي او سامع ته خبر یا طلب معلوم شي، یعنی زه خبرې کومه، زه قایل یم، زه خبره وکړم او ته سامع یې، تا ته زما د دې خبرې نه څه خبر یا طلب معلوم شو. لکه زه تا ته خبره کوم، د زید زوی عالم دی، د زید زوی عالم دی، نو دا تا ته خبر معلوم شو. زه قایل یم، ته سامع یې، زما د خبرې نه تا ته خبر معلوم شو. یا زه تا ته وایم زید ووخه، زید ووخه، نو اوس مې درته طلب مې درنه وکړو د زید د وخلو. یا زه تا ته وایم قلم راکه، قلم راکه، نو تا نه ما د قلم طلب وکړو چې قلم راکه. یا تا ته وایم کتاب راکه، د کتاب طلب مې درنه وکړو. یا زه تا ته وایم چې افتح الباب، دروازه کولاو کا، نو تا نه ما د دروازې د کولاولو طلب وکړو، غوښتنه مې درنه وکړه. طلب معنا ده غوښتنه. نو چې کله قایل خبره وکړي او سامع ته خبر یا غوښتنه معلوم شي، طلبې معنا ده غوښتنه، طلب معلوم شي. وآرا او دې مرکب مفید ته، وآ او هغې ته، را معنا ته، وآرا او هغې ته، یعنی دغه مرکب مفید ته جمله گویند، جمله وایي گویند، گویند به نه وایي ها، گویند. وآرا او هغه مرکب مفید ته جمله گویند، جمله وایي. وکلام نیز، وکلام نیز معنا ده هم، او کلام هم ورته وایي، جمله هم ورته وایي. د مرکب مفید ته جمله هم وایي او کلام نیز او کلام هم وایي. نو مرکب مفید دوه قسمونه دي، درې نومونه دي، یعنی ډیر نومونه دي. مرکب مفید، مرکب تام، جمله او کلام. ٹھیک شو؟ نو جمله هم ورته وایي، کلام هم ورته وایي، مرکب اسنادي هم ورته وایي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ مرکب مفید څه ته وایي؟ چې قائل خبره وکړي او سامع ته څه خبر یا طلب معلوم شي، نو دې ته مرکب مفید وایي. دې مرکب مفید ته جمله هم وایي، کلام هم ورته وایي، مرکب مفید هم ورته وایي، مرکب تام هم ورته وایي، مرکب اسنادي هم ورته وایي. نو پنځه نمونه شو: مرکب مفید، جمله، کلام، مرکب تام، مرکب اسنادي. نو دا پنځه وانه نمونه دا د مرکب مفید شو. مرکب مفید څه ته وایي؟ چې کله خبره کوونکی خبره وکړي او اوریدونکي ته څه خبر یا طلب معلوم شي، نو دې ته مرکب مفید وایي. او د دې مرکب مفید دویم نوم جمله هم دی او کلام هم دی، مرکب تام هم دی، مرکب اسنادي هم دی. ٹھیک شو؟ امید دی په دې به پوه شوې. پس جمله، اوس دا جمله چې ده که نه، جمله، نو ګورئ دا پنځه نومونه د مرکب مفید دي که نه. ګورئ د مرکب مفید پنځه نومونه شو. دا د زه درته دلته لیکم. دې مرکب مفید ته جمله هم وایي، کلام ورته هم وایي، مرکب تام ورته هم وایي او مرکب اسنادي ورته هم وایي. ٹھیک شو جی؟ اوس په د دې پنځه وانو نه، د دې پنځه وانه مرکب مفید، یو مرکب مفید شو، دویم نومي جمله شو، دریم نومي کلام شو، څلورم نومي مرکب تام شو، پنځم نومي مرکب اسنادي شو. نو دې کې مشهور چې دی دا جمله دی، جمله. نو موږ به تیرا مشهور نوم واخلو، جمله نوم به مرکب مفید ته جمله م وایي. نو دا جمله نوم مې ترې واخیستو. نو د جملې اوس دوه قسمونه دي، جمله خبریه او جمله انشائیه. مرکب مفید ته جمله هم وایي، مرکب مفید ته جمله هم وایي. نو د دې جملې دوه قسمونه دي، مرکب یو دی جمله خبریه، دویم دی جمله انشائیه. ٹھیک شو؟ نو دلته کې غالبا ما لیکلی هم دی چې مرکب مفید ته جمله هم وایي
او د جملې دوه قسمونه دي. اول نمبر مرکب د جمله خبریه دی او دویم نمبر جمله انشائیه دی. ٹھیک شو؟ امید دی په دې سبق به تاسو پوه شوي. نو په دې سبق کې مونږه دا خبره وکړه چې مرکب یو داسې لفظ وي چې د دوو یا د زیاتو کلمو نه جوړ شوی وي او د دې مرکب بیا دوه قسمونه دي، یو ته مرکب مفید وي، یو ته مرکب غیر مفید وي. مرکب غیر مفید هم په دې پرېښودو په دې ځای باندې. مرکب مفید څه ته وایي چې خبره پکې پوره وي، هغې ته مرکب مفید وي. چې خبره پکې نیمګړې وي، پوره نه وي، نو هغې ته مرکب غیر مفید وي. نو اوس هم ته دا مرکب مفید واخیسته، نو مرکب مفید تعریف هم وکړو او د ده بیا پوره تفصیلات بیان کړ چې مرکب مفید هغه ته وایي، هغه لفظ ته وایي. مرکب مفید هغه لفظ ته وایي چې کله خبره کوونکی قائل خبره وکړي او بیا خاموش شي که نه، نو سامع ته د دې قائل د دې خبر نه، ټیک شوه، د دې خبرې نه خبر یا طلب معلوم شي. طلب معنا غوښتنه معلومه شي، نو دې مرکب مفید ته بیا جمله هم وایي او کلام هم ورته وایي. نو بیا درته دلته کې اوس وایي چې د جملې بیا دوه قسمونه دي، جمله خبریه او جمله انشائیه. نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. دا نقشه هم ځان سره جوړ کړئ، د دې نه سکرین شاټ واخلئ او دغه بیا دوه درې ځل واورئ. انشاءالله تاسو په دې عبارت باندې پوه شئ، په دې سبق باندې به پوه شئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.